السلام علیکم. نن زما ویډیو پیغام چې دی زما د هغه پوسټونو او د ویډیو پیغام تسلسل دی کوم چې د څو ورځو نه زه په سوشل میډیا باندې کوم. په هغې کې ما یو ډېر غټ ټاپک چې دی په هغې باندې خبرې کړې وې او ما یو خاص طبقه چې ده هغه استادان چې دي هغه نشانه کړي وو او په هغې کې زه تاسو ته خپل جسټیفیکیشن نن ځکه کومه چې ډېرو خلکو هغه یا په سمج کر یا د هغو په سمج کې دا خبره نه راتله نو هغو دا خبره پرسنل واغسته. اوله خبره خو دا ده زما پوسټونه یا زما ویډیو یا زما کم لیکل چې وو هغه په هغه خلکو بد لګېدل نه دي پکار کوم چې خپل ضمیر نه خرڅوي. زما ویډیو د هغه خلکو خلاف و یا زما پیغام د هغه خلکو خلاف و کوم چې 10% هم دغه طبقې نه جوړیږي او هغه خلک په یو څو پیسو باندې خپل ضمیر خرڅوي. په هغې کې ډېرو استادانو صاحبانو چې انتهایی معزز دي او هغه زه پرسنلی پیژنم چې هغه ډېر زیات ایمانداره دي او هغه ضمیر هم نه خرڅوي او هغه په سکول کې محنت کوي او هغه بچو سره د خپلو بچو په شان محنت کوي. هغو هم زما د پوسټونه چې دي هغه کریټیسایز کړو خو میبي چې هغو زما په دې پوینټ باندې رسیدلی نه چې زما مقصد څه و. زما په مقصد چې دی نو هغه 10% یا د هغې نه کم هغه استادانو کم چې تش د ډوډو لپاره ډیوټي لګوي کم چې په یو څو پیسو باندې خپل ضمیر خرڅوي. که فرض کو یو سړی دا جسټیفای کوي چې اورال نقل کېږي نو په یو خاص ځای کې که زه سختي وکړم نو دا هغه ځای دغه چې کوم دی یو سکول کې د هغې ریزلټ کم راشي او بل ځای کېدای شي نالایقه خلک چې د هغه ډېر نمبرې والي نو ټیک ده که ته دا جسټیفای کوي نو تاله خو حکومت چې دی نو هغه د ډیوټۍ پیسې درکوي. نو زما د خبرې مین مقصد دا و چې کله ته نقل په دې څیز باندې پرېږدې چې د ماشومانو نه به د هغې سکول استادان چې د هغه کلیکشن وکړي په هغه پیسو باندې به ته چکرې وهې او په هغې باندې به ته روټۍ خورې نو دا ته انتهایی ناجایزه کوي. زما مین پوینټ دغه و چې په دغه څیز باندې کار نه دی پکار. که ته بیا پرېږدې او بیا اورال یو شان سیسټم دی نو بس ټیک ته بیا ته هم پرېږده خو په دې باندې مه پرېږده چې ته یو څو پیسې د ماشومانو نه راغونډې کړي. په هغې کې به ډېر شي غریبانان هم وي او په هغه پیسو ته بیا دا څو ورځې چې ستا ډیوټي نو ته چکرې وهې د هغو په پیسو وهې نو بیا په خپلو پیسو ووهه نو زړه به دې هم مطمئني ضمیر به دې هم مطمئني. زما مین پوینټ دا و. دویم نمبر خبره هم دغه 10% خلک زه نشانه کوم. که هغه ځان ته معماران قوم وي که هغه ځان ته مقدس ګای وي که هغه ځان ته هر څه نوم وي او که هغه ما هر څومره کریټیسایز کوي خو زه به د حق خبره کوم. اوس زه د یو ماشوم نه خبر شوم چې هغه په یو څو نمبرو په سوات بورډ کې پوزیشن اغستو او تیر کال هغه پوزیشن اغستی و دغه پوزیشن نه هغه یو څو نمبرو باندې یو څو پوزیشن رستو شو. اوس هغه په 2-3 نمبرو باندې رستو شو. ولې هغه ماشوم رستو شو چې هغه ماشوم په سکول کې نور هلکانو په پریکټیکل کې خو 10 کې 10 نمبرې اغستی دي خو هغه ماشوم چې دی هغه د بایولوژي په پریکټیکل کې په 10 کې 8 نمبرې اغستی دي. اوس زه دا نه وایم چې هغه څومره نمبرې اغستی خو په دې کې به ډېر داسې نالایقه خلک وو چې د هغو به سپاره شو هغو له به د پریکټیکل والا یا په هغو له یې روټۍ کړې وه یا هغو باندې چکرې وهلې وې نو هغو له خو یې 10 کې 10 ورکول خو چې یو هلک په سوات بورډ کې پوزیشن اغستو ډېر دی نالایقې خو کم از کم دا به د هغو نه لایق و کم چې 1000 نمبرې اغستې او ده د 1100 پلس نمبرې اغستې نو دی به د هغو نه کم از کم لایق و. نو چې ته کله هغه له 10 کې 10 نمبرې ورکوې نو دې ماشوم له تا بیا په 10 کې 8 ولې ورکولې. یو خو تا هغه ذهني طور ټارچر کو چې که زما د پریکټیکل والا 2 نمبرې سیوا راکړی وی په 10 کې 10 څنګه چې نورو زما کلاس فیلو له ورکړي دي داسې ما له راکړی وی نو ما به پوزیشن خپل چې دی هغه برقرار ساتلی دی. نو دا ذهني ټارچر هر یو پریکټیکل وایي چې زه نه هغه سکول یادوم نه هغه ماشوم یادوم او نه هغه استاز بې ضمیره استاز یادوم کوم چې د روټۍ باندې یا په چکر باندې د هغه ماشوم چې دی هغه حق و او بل لی ورکو. اوس هغه میبي هغه اوس هم ښه پوزیشن اغستی د هغه ماشوم خو هغه ولې مخکې لا نه هغه چې کم
فرست سیکنډ یا تھرډ هر څه پوزیشن چې اپوزیشن هم نه یادوم چې 13 کال اغسته د هغې پوزیشن نه هغه 2 پوزیشنه شاته کوته نو تا په دې 2 نمبرو باندې هغه ساته کو اوس د هغه په ذهن کې دا دی چې دا پریکټیکل والا چې دی دا ډېر زیات ظالم دی ځکه چې که ده ماله دا 2 نمبرې زیاتې راکړی وې نو اوس په زما هم هغه شان پوزیشنو کم چې زما 13 کالو نو زما هغه ټول پیغامات او هغه ټول پوسټونه هم د دغه 10% ناسور خلاف وو اوس هغه که په چا بده لګېده او که ښه لګېده زه اوس بیا هم هغه خلکو خلاف یم کم چې داسې کار کوي او دغسې په یو څو پیسو باندې هغه خرڅېږي هغه ځان ته که معلم وي او که مدرس وي او که ځان ته معماری قوم وي او که ځان ته یو ډېر زیات مقدس ګای وي خو هغه به زما د تنقید همیشه نشانه وي ځکه چې هم د دې خلکو د لاسه دا سوسایټي چې دغه تباه ده زما سوسایټي ته زما معاشرې ته او زما قوم ته چې څوک نقصان ورکوي زه به د هغو خلاف خبرې کوم که هغه څوک هر څومره تنقید چې دی هغه کوي